نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم ناظرین اکرام دا نن ویډیو چې کوم ریکارډ کوم دا خاص کر د هغو علما اکرام او طلبه اکرام په باره کې ده کوم علما اکرام چې درس نظامی کړی دي تمام سندونه ترلاسه کړي دي او د هغه اسنادو ایکوالنسي نه ده حاصله کړې. محترم ناظرین اکرام اول به موږ دا دغه کړو چې د معادلې فواید څه دي او دویم دا دی معادله له کومه ټیمه څخه راشو سوې ده او دریمه د معادلې مکمله طریقه په دې ویډیو کې تفصیلا درته ذکر کوم. دا مخکې ما یو ویډیو کړې وله په هغه کې ډېر انډیوالان داسې وو چې هغه ما سره په واټساپ باندې رابطه وکړه چې قاري صاحب ویډیو لږ په تفصیل باندې وکړه تاکې زموږ سر په خلاص شي او موږ ایکوالنسي ترلاسه کړو. محترم ناظرین اکرام که چیرې یو سړی دا غواړي طالب العلم مثال فارغ شي دی دا غواړي چې زه ایکوالنسي حاصله کړم دله څه کول پکار دي تر ګردو له مخکې څخه دی به راولاړېږي له متوسطې زاویې نه چې تدبر حدیث تمام سندونه به وفاق المدارس عربیه ته TCS کې او وفاق المدارس العربیه پاکستان به له هاخوا څخه ویریفای کړي بیا به هغه اجازتنامه هم ورله ورکړي. دغه د وفاق المدارس العربیه له طرف چې کومه اجازتنامه ده او سات چې کوم اسناد دي د هغو تصدیق چې وکړي بیا به طالب العلم ته خپل سندونه برته موصله شي. کله چې دا اصول سو بیا به د طالب العلم د خپل تمام سندونه راخي خاص کر د ثانیې او د رابعې سند چې کوم دی هغه به راخي راوړي به بلوچستان بورډ آفیس له د بلوچستان طالب العلمان یعنی چې هغه له به راوړي که چیرې د KPK غوي هغه به KPK بورډ له وشي که چیرې د پنجاب غوي هغه به پنجاب بورډ له وشي او کوم چې د سند غوي هغه به سند بورډ له وشي. په هر دارالحکومت کې چې کوم بورډ دی په هغه کې یوه اداره ده چې د هغې نوم دی IBCC. د IBCC چې کومه ده دا به د ثانیې او د رابعې سند ځینې واخلي هغه به ویریفای کړي. الریډي د ده ډیګري چې کومه ده هغه به د میټرک او د EP برابره شي. بیا به دوی دا IBCC چې وکړه هغه چې ویریفای ور وکړي او ایکوالنسي یې ورکړله بیا به دوی د خپل اسناد تمام فوټوسټیټونه وباسي بیا به راولاړ شي دوی به هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم دی اسلام آباد هغه ته به TCS کړي. هغه به تقریبا په 15-20 ورځې کې د ده ته ایکوالنسي جوړه کړي او د ده د اسنادو تصدیق به وکړي او بیا به ایکوالنسي د ده پر ایډرس باندې ور TCS کړي. محترم ناظرین اکرام کله چې ایکوالنسي طالب العلم له ورغله بیا طالب العلم به د ایکوالنسي راواخلي په هغه کې د نن لیکلي دي چې 3 پیپران به دوی د BA غکلري په هغه کې چې دی اول پیپر چې کوم دی هغه د اسلامیک سټډي غوي دویم چې کوم دی هغه د پولیټیکل پاکستان سټډي غوي او دریم چې کوم دی هغه د انګلیش غوي دا 3 پیپران به د کلیر کی بیا به الریډي د چې کومه ډیګري دا هغه د ایمه برابر شي او بیا دی مخته MPhil هم کولای شي PhD هم کولای شي. دا یو فائدہ خدا ده او دویم فائدہ دا ده د معادلې کولو لپاره چې کوم لیکچرار راځي یا کوم ټیچر د اسلامیک ریلیټډ پوسټو راځي یا کوم چې پروفیسر د یونیورسيټي غراځي د هغه اسلامیک پوسټونه چې کوم دي د هغه لپاره دی الیجیبل دی او دوی اپلای کولای شي خپل روزګار ترلاسه کولای شي خپل معیشي زندگی ټیکولای شي. محترم ناظرین اکرام دا ویډیو مخته شیر کاستي او تمام علماء کرام او طلبه کرام هغه علماء کرام هغه طلبه کرام چې دوی دا اسناد سره دی ایکوالنسي نه ده خړي نه ده حاصله کړي د دغه ایکوالنسي ترلاسه کې خپل اسناد وفاق ته TCS کې او هایر ایجوکیشن ته د TCS کې IBCC کومه اداره د لاغه څخه ویریفیکیشن وکړي دا اگر دغه څه ده وکړو بیا د ډیګري سره الریډي د MA برابره ده بیا د اسلامیک سټډي پوسټونه چې کوم راځي د اسلامیک سټډي سره ریلیټډ هغه ته د اپلای کولای شي. محترم ناظرین اکرام مخته شیر کاسي د طالب العلمانو په دې کې یو دیو طالب العلم پیدا وشي موږ ته الله تعالی موږ تاسو دواړو ته الله تعالی ثواب دارین راکړي.